أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي په دنیا کې د تیرو 2 کالو نه د کورونا وبا یا د کورونا بحران په تیزی سره روان دی. تر اوسه پورې چې کوم اعداد و شمار دی نو وایي چې په 2021 پورې تقریبا په ټوله دنیا کې چې کومره کسان د کورونا د وجې نه وفات شوي دي هغه تعداد دی 46,70,000. ته ویلی شي چې تقریبا 40 لکه خلق په ټوله دنیا کې د کورونا د وجې نه د دنیا نه رخصت شو. بل یو فګر چې دی وایي چې په 8 میاشتو کې چې د فروری 2020 نه د ستمبر 2020 پورې چا کم کیلکولیشن کړی نه وي ټول مرګونه 9,42,000. ته ویلی شي چې تقریبا په هره میاشت کې د 1 لاک نه زیات کسان د کورونا د وجې نه په ټوله دنیا کې وفات شوي دي. او بیا د ټولو نه زیات د غم خبر زمونږ دپاره په پاکستان کې دا و چې په اوس زمونږ د پاکستان مایناز ساینسدان چې هغه د پاکستان یوازې نه بلکې د امت دپاره د فخر یوه چهره وه، ډاکټر قدیر هم د کورونا د وجې نه وفات شو. یو طرف ته دا قسم له فګرز سړی خفه کی او الارمینګ دی، خو بل طرف ته یو بل فګر دی چې یاره دومره غمې مه کوه. څنګه چې د دنیا انسانان د سار نه واله تر ماښامه پورې په دنیا پسې لګېدلي، دغه شان د دنیا په دې ځمکه موجود قبرونه په انسانانو پسې لګېدلي و چې کله به دې کیچ کوم او کله به دې خورم او کله به دې وجنم. قبر ستا په تالاش کې دی او ته د دنیاوي مال په تالاش کې. تطلب المال ویطلبه القبر، تا قبر پتا پسې در روان دی. دا قبر چې دی دا د کورونا په شکل کې کله تا نیسي، د اکسیډنټ په شکل کې دی نیسي او د نیچرل ډیت په صورت کې دی نیسي. نو گویا کې چې مرګ چې دی دا یو حقیقت دی، د دې نه خلاصی نشته. او ته چې وایې چې په 2 کاله کې تقریبا 47 لاک کسان د کورونا د وجې نه مړه شو په ټوله دنیا کې. نو زه تا ته بل فګر خیم چې روزانه په ټوله دنیا کې د کورونا نه بغیر په نورو وجوهاتو باندې 1,50,000 کسان مري پر ډے. او دې وجې نه وایي چې که ستا یقین نه کیږي نو بیا چې ته دې حساب له راشې نو په 3 میاشتې کې 1,35,00,000 خلق مري. نو دا فګر د نیچرل ډیت یا د نان کورونین ډیت چې د کورونا نه بغیر کم ډیتونه کیږي دا ډیر زیات دی. په 3 میاشتې کې 1,45,00,000 خلق مري. نو بیا د کورونا نه ولې یریږي؟ ځکه مصیبت چې کله راشي، ازمایش چې کله راشي، نو ته به د هغې سره ستا رویه به یا مؤمنانه یا به غیر مؤمنانه. مؤمنانه رویه او په غیر مؤمنانه رویه کې فرق دا دی چې کله ستا رویه د افت سره مؤمنانه شوه نو تا ته به یو خاص قسم له ذهني سکون میلاوي او ستا ته به یو خاص قسم له دل کی یقینی کیفیت میلاوي. او دا د مغرب سائنسی ریسرچ ته چې ذہن کی کیفیت اور دل کا یقین مرض کی علاج میں دوا سے زیادہ مفید ہے. یو سړی دی هغه بی ایمانه دی یا د هغه رویه غیر مؤمنانه ده، نو هغه به د مرض نه زیات متاثره، د هغه ساین سیمټمز به زیات شدیدي. او بل طرف ته یو سړی دی د هغه رویه مؤمنانه ده، د هغه په زړه باندې یو خاص یقین ناست دی
او د هغه په چهره باندې د اطمینان یو خاص رنګ چړاو شوی دی، نو د مرض شدت په د دغې غیر مؤمنانه رویې نه ډیر زیات کمی. دا ساینسي ریسرچ دی او د دې غټ ثبوت زما ستا دپاره د ډاکټر قدیر د دنیا نه رخصتېدو چې هغه د امت دپاره قرباني کړې وه او د هغه آخري الفاظ د ایمان نه ډکو. لکه مثال په طور هغه د مرګ نه لږې ورځې مخکې دا ویلي و چې هم بهاولپور کې لوگ हमारे अंदर कोई गद्दार नहीं है और हमारे अंदर कोई قادیانی नहीं है. د دې نه پته لګي چې د هغه ایمان څومره مضبوط و، د هغه رویه مؤمنانه وه. د هغې په مقابله کې زموږ د سابقه صدر مشرف رویه هغه غیر مؤمنانه ده. د دې وجې نه د ملک په هره کوڅه کې د خلقو د خولې نه مشرف ته خیرې خیږي او ډاکټر قدیر ته دوا خیږي. الله تعالی موږ ته چل ښوولی دی چې که ستاسو رویه مؤمنانه وه نو زما فرشتې به ستاسو سره وي. دې وجې نه سوره سجده په دې آیاتونو کې موږ ته وایي چې کله تاسو دا یو شرط پوره کړئ، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کله چې تاسو ربنا الله مو وایې بیا په دې کلک پاتې شئ نه کنټینیوسلی خپل ایکشنز او خپل اعمال د الله د شریعت مطابق چلوئ، نو بیا به ستاسو رویه مؤمنانه شي. نو موږ به تاسو ته یو خاص سکون نصیب کا بسئ. تتنزل علیهم الملائکة، ملایکو به ستاسو سره ډیوټي ولګي او هغه ملایکې به ستاسو په زړه باندې د سکون احساسات او ربانی احساسات او د زړه اطمینان تاسو ته القا کی او بیا به ستاسو د چهرو نه سکون ټپکاویږي او بیا به ستاسو د دې مرض مقابله کولی شئ. دا به فرشتې به ورته څه وایي؟ الله تخافو، فیوچر نه یریږئ ما، ولا تحزنو، په پاس غمجنېږئ ما. یو سړی چې کله په شدت کې راشي وی خدای پاکه چې څه به کوم او تاله به څه جواب در کوم او په قبر کې به څه کوم، دا د فیوچر فیرز دي. نو د فیرز نه د بچ کېدو دپاره ورته هم هغه ووایي او یاره زما نه خو واړه پاتې شو او زموږ نه خو د کور خلق پاتې شو. لا تحزنو، پای پسې مه خفه کېږئ، ولا تخافو، او د فیوچر نه مه یریږئ. او بیا ستاسو دپاره څه دي؟ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ستاسو دپاره خو سړیه جنت تیار دی، د هغې مبارکي. د ده په چهره باندې به یو خاص سکون او یو خاص اطمیناني چې زما ربه زه دنیا ته څه شیله رالیږلی وم، ما خپله ډیوټي الحمدلله کړې ده، د هغې هغه سکون او اطمینان. او فرشتې ورته څه وایي؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره. دلته موږ ستاسو دوستان یو، ته که ریسرچز کې، که ته عبادت کې، که ته تبلیغ کې، او که ته اقامت دین محنت کې، زموږ سپورټ به ستا سره وي. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. او یوازې دلته نه، که ستا زنکدني، که ستا برزخي، او که ته په قیامت کې، نو موږ به ستا سره یو. وفي الآخره ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. څه چې غواړې هغه به تا ته میلاو شي. گویا کې مؤمنانه رویې والا خلق هغوی به د مصیبت مقابله په اسانه کولی شي. غیر مؤمنانه رویې والا خلق هغوی به د مصیبت په حالت کې د هغوی خوف او د هغوی پریشانی او د هغوی هیجان هغه قابل دي. وی ساده مثال دی چې کله کورونا راله نو په دوبۍ کې ډیر شي غریبانان مزدوران بیکاره شو، خو لا تر اوسه پورې یو فکر داسې نشته چې چا خودکشي وکړه. د هغې په مقابله کې غیر مؤمنانه رویې والا په کیرالا کې یو غټ انډسټریالیسټ و چې د هغه ډېرې زیاتې کارخانې وې او هغه ټولې چې کله د کورونا نه بند شوې نو د 22 منزله مکان نه هغه چلانګ ولګاو، خودکشي وکړه. ځکه د هغه رویه غیر مؤمنانه وه، د هغه یقین په اسبابو. وی انسان چې دی هغه چې کله هغه ته مصیبت راځي نو هغه د دې مصیبت د مقابلې دپاره د 4 څیزونو څخه رالي، 4 چیزې، او دا د دې وخت خدایان دي. پخوا به خلقو لاته مناته سجده کوله، بیا چې کله ډیولپمنټ وشو نو خلقو بابواګان ونیول، د هغې نه پس چې ډیولپمنټ وشو نو خلقو بیا پیران ونیول. اوس خلقو مصنوعي خدایان نیولی دي چې هغه ساینس اینڈ ټیکنالوجي، عقل، مطلب ده چې اسبابو ته خدای وي، براه راست اسباب. مخکې به خلق سخي صاحب لتو چې پیسې راکي نو سخي صاحب نه به غیر چاپیره ګرځېدو، اوس د پیسې نه غیر چاپیره ګرځي. گویا کې مخکې به خلقو بت ته سجده کوله، اوس براه راست پیسې ته سجده کوي. نو د انسانانو عام رویه چې د مصیبت دپاره هغوی په کار راځي
هغه څلور دي. نمبر 1 عقل، چې زما عقل لاجیک دی، زه هره خبره په لاجیک کوم او په خپل عقل باندې د اعتمادي او هغه په عقل دومره اعتماد وکړي چې هغه په دې کې والو خوري. عقل د خدای په نعمتونو کې یو غټ نعمت دی، لیکن دا د خدای نعمت دی، دا کله کله خطا کیږي. او د دې عقل نه غټ فایده چې چا اخیستی و ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام د عقل په بنیاد چې کله ستورو ته وکتل نو هذا ربي، نو چې کله سپوږمۍ ولیده نو هذا ربي، نو چې کله نورې ولیدو نو هذا ربي هذا اکبر. نو فلما افلت، عقل په بنیاد چې هغه وکتل چې نور خو پرېوتو، سپوږمۍ غیب شوه، ستوري غیب شو، نو لا احب الافلین، کم شی چې غیب کیږي کم پرېوځي زه په هغې پسې نه ځم. گویا کې د عقل په بنیاد توحید ته هغه ورسېد. خو د عقل په بنیاد چې چا شکست خوړلی و نو هغه ابو جهل و، ځکه ابو جهل وایي دومره هوښیار و چې ابوالحکم به یې ورته وی، اینې د عقل پلار. خو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیژنګلو کې او د هغه په اتباع کې هغه خطا شو، هغه یې ونه کړی شوه، نو هغه محرومه شو او د بدر په میدان کې مردار شو. همدغه رنګې د عقل په بنیاد چې چا شکست خوړلی دی هغه شیطان دی، ځکه شیطان ښه په لاجیک انداز کې الله ته وی چې کله الله ورته سجده وکړه که نه، هغه وی ولې ورته وکړم، خلقتنی من نار وخلقته من طین، دا د خټې نه پیدا دی او زه خو تا د اور نه جوړ کړی ما، اور د خټې نه ډېر ښه زه ولې د سجده وکړم. گویا کې د عقل په بنیاد هغه ټیک خبره کوله، خو چونکې د خدای پاک اطاعت په دغه وخت کې حکم منلو، د عقل لاجیک نو د عقل د وجې نه سر وخوړو. نو دا بت ستا چې دی چې کوم مصنوعي بت تا رخ کړی دا خو د لمونږه کنډیم کو. دویم نمبر چې دی هغه دی دا چې کوم خلقی سرمایه، چې ستا سره پیسې، ستا سره دولتي، نو ته د هر مصیبت علاج کولی شي. د دې وجې نه هر شی چې دی د پیسې نه ګیر چاپېره ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته ویلو چې دا د پیسې بنده دی، دته یې خیرې کړې وې، تعیس عبد الدنیا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم، دا د درهم او د دینار بنده دی، د هغه ته سجده کوي. او دا پیسې کو د چا په کار راتلې او د دې پیسو باندې څو خلاصېدې، نو کورونا د هغې واضح مثال دی. هغه کسان چې هغه د مالدارۍ په لحاظ سره لکه امریکنز، یورپینز، ایټالینز، فرانسیان دا ستانه ډېر مخکې دي، خو کورونا ته ټینګ نشو، پیسو هغه بچ نه کړل. د کورونا په خوبو کې یوه خوبي دا ده چې مالدار او غریب سره یو شان سلوک کوي، او دا واحد مرض دی چې د دې مرض د علاج دپاره پاکستانیان بیروني ملک نشي تللی. هسې چې زموږ د ایلیټ کلاس په سر دړ راځي نو هغه امریکې ته ځي. د نواز شریف چې هغه پلیټ لیټ کمیږي، حالانکه دلته په ډینګي کې د ټولو خلکو پلیټ لیټس کمو، او خدای پاک فضل وکړو په پاکستان کې نه د بونیر غونته کې او پسمانده ضلع کې د هغې خلکو علاج وشو. خو چې نواز شریف ته کې د هغه به ځي همدغه ته لندن ته او بیا بالته یي. نو کو فرض کا دا د سرمایې په بنیاد باندې چې کم خلق تختی او کم خلق سرمایې ته سرمایه وي او د سرمایې ته خدای وي، نو هغې خلقو ته خدای وښوه چې دا غټ غټ خلق چې په سرمایه بچ کېدی، پخوا قارون هم نو بچ شوی او اوس به تم بچ نشي. نو دا شی دیم دومره کمزوری دی څومره چې د عقل والا کمزوری و. دریم نمبر شی چې دی خلقو چې ځان لا مقرر کړی دی او د هغې نه ګیر چاپېره ګرځي، هغه خواهشات دي. دا دریم بوت دی چې زما خواهش ته د ټیس ونه رسي او مسله دې حل شي. نو داسې خو نشي کېدی که نه. لکه ستا خواهش دا دی چې یو زنانه دی بغیر د محرم نه سفر کوي، د شریعت دا خبره دی د خپو د لاندې کوي، او رسول الله ویلو چې یو نارینه د یو زنانه د غیر محرم سره دی په کمره کې نه یو ځای کیږي، او ستا نور مقدم دی په اسلام آباد کې د پردي سړي سره شپه تیری، او بیا دا چې ستا زنانه فرانسیسي خاتون هغه د بغیر د محرم نه په موټروی د شپې سفر کوي. نو چې کله دا کار کوي دا ستا خواهش دی چې دا دې می او بیا د موټروی د ریپ واقع هم نه کیږي او بیا د نور مقدم نه سر هم نه پرې کیږي، نو دا ته خطا کیږي. افرأیت من اتخذ الهه هوا، تا خواهشاتو نه خدای راخ کړی دی، نو په خپلو خواهشاتو لږ پابندي وکړه چې زنانه د کوره وځي نو محرم به یې ورسره، زنانه چې د کوره ځي نو هغې به ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، هغې به د پردې لباس اغوستی او د پاسه به یې غټ څادر یا بولقی، او هغه چې کله ځي نو د موټر تیل به چک کوي، نو بیا به دا واقعات نه کیږي، که کیږي نو ډېر کم وی. نو ته وایې نه دغه ټریټمنټ نه کوم، ولې لیبرلز پې خفه کیږي، ولې هغه مومبتو والا زنانه پې خفه کیږي، ولې سیول سوسایټیز والا خفه کیږي، نو بیا خو به دا کارونه کیږي. نو دې وجې نه خواهشاتو باندې چې تر څو پورې تا خواهشات پرېښي نه
او تا نو بیا د مرض علاج کیږي نه. که ته وایې چېرې د ریپ کیسونه دې کم شي، ته وایې د کډنیپینګ کیسونه دې کم شي، ته وایې چې د قتل کیسونه دې کم شي د بوای پرنټ د لاسه، نو هغه بیا ته په بوای پرنټ باندې پابندي لګي. که ته وایې چې په مینار پاکستان کې دی ټیک ټاکر سره دغه واقعه نه کیږي، هغه به وروسته طالب ذهن چکراو کی چې واقعا اصل کې څه وه، موږ ته څه مطلب اخیستی و. نو که ته په پرده پابندي ولګې، ته وایې چې خلق به باپردی، ته وایې سیګریګیشن اف سیکسز، جنکۍ هلکان به یو بل سره میل میلاپ نه وي، نو په دې خواهش چې تر څو پورې تا په پابندي نه لګولې، که ته وایې چې خواهشاتو بم فیرې وي کومه دا نارواګانې بم بند شي، دا بیا نشي بند کېدی. نو دا بوت تیم لاړ. او څلورم نمبر بوت چې کوم د خلقو دی ساینس او ټیکنالوژي ده، چې ساینس او ټیکنالوژي ټول ټریټمنټس ایجاد کړي دي او د ساینس په بنیاد باندې موږ ټریټمنټ کوو. نو هغه ورته کورونا وښووه چې ستاسو د ټول نه غټ ساینسدان چې ټوله دنیا ورته زیرېده. موساد په نظر کې و چې کله به یې ختموم، د را په نظر کې و چې کله به ختمیږي، او د هغه ساینسي علوم، د هغه شاعري او د هغه هوښیارتیا او د هغه ایمان، د هغه په قرآن باندې علم، د هغه ارټیکلز، هغه ټول چې دي هغه په دغه ځای کې چې د الله فیصله راله، نو د کورونا د وجې نه دنیا نه لاړ. ډېر شی خلق چې هغه په ډاکټرۍ کې ایکسیلنټ وو او هغه د میډیکل کالجونو د میډیکل یونیورسټو وایس چانسلرز وو، هغه هم د دې د لاسه لاړل. نو ستا ساینس اینډ ټیکنالوژي به الو کار کوي چې الله پکې اثر واچي. نو گویا کې څلور خدایان، نمبر 1 سرمایه، نمبر 2 عقل، نمبر 3 خواهش، نمبر 4 ساینس اینډ ټیکنالوژي، دا ټول دلته په کورونا کې وال خوري. نو که دې ستا رویه چې دا هغه مؤمنانه پکار ده، که ستا رویه مؤمنانه نو بیا به ستا د مؤمنانه د غیر مؤمنانه رویې فرق دا دی چې مؤمنانه رویه غیر مؤمنانه رویه دا ده چې کافر موت کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتا. د مر خبرې چې کې وی ته سړی بور کې مجلس ته باندې بور شو، جبکہ مؤمنانہ رویہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت ہر وقت یاد دلاؤ. اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، ځان ته مرګ بار بار را یادوئ. گویا کې غیر مؤمنانه رویه دا ده چې هلکه د مرګ نوم بدل ته نالې موږ له مجلس نه خرابې. مؤمنانه رویه دا ده چې هر وخت به ځان ته مرګ را یادې او هغې مجلس ته به ځې چې هلته تا ته مرګ را یاد شي. نو کم مجلس دی؟ نمبر 1 جنازه. ته چې جنازې له لاړ شي او جنازه یې اغوستي، نو تا له پکار دي مؤمنانه رویه دا ده چې دا کټ زما دی. دا نن چې موږ چې اغوستی دی په اوږو، یو ځل به دا خلق په اوږو بل چې اغوستي چې تا ته مرګ را یاد شي. او بیا که ته دا مرګ ځان ته ډېر ښه را یادې، نو بیا د دغې مجلس چې دی چې کله دا جنازه ختم شي، نو بیا په دفن کې هم شریک شه. نو کم سړی چې په دفن کې شریک شي، نو هغه ته به موت ښه ور یاد شي، نو ده ته وایي تا ته 2 قیراته ثواب میلاو شو، هغه ته 1 قیرات ثواب میلاو شو. او بیا وایي چې ته د خلقو لاسنیوو لځه او ځان ته مرګ بار یادوه. د غیر مؤمنانه رویه دا ده چې د هغه سره د مرګ غمي. مؤمنانه رویه دا ده چې د هغه سره د مرګ نه پس د الله د جوابدهۍ غمي. بس دا فرق دی. که ستا مؤمنانه رویه نو ستا سره به د مرګ غم دومره نه لکه ستا سره د مرګ نه پس چې الله کم تپوسونه کوي د هغې د جواب کوي. عن عمره فیما افناه، چې دا عمر دې په څه کې فنا کړی. عن ماله من این اکتسبه علی ما انفقا، دا څومره پیسې بینک بیلنس چې ستا دي د دې 2 تپوسونه به ستا نه کېږي چې ګټلي دي په کومه طریقه وي او لګولي دي په کومه طریقه وي. عن شبابه فیما ابلاه، دا ځواني دې په څه کې تېره کړې ده. عن علمه ماذا عمل فيه، تا سره چې کوم نالج و په هغې تا څومره عمل کړی. نو مؤمنانه رویه دا ده چې ستا سره به هر وخت دا غمي چې خدای له به څه جواب ورکوم، او د هغې دپاره به ته مسلسل تیاری کې. غیر مؤمنانه رویه دا ده چې هلکه د مرګ نوم بنالې او دی که یریږي صرف د مرګ نه یریږي، د مرګ نه پس چې کوم واقعات دي د هغې ورسره څه غم نه وي. دې وجې نه د مؤمنانه رویې د اختیارولو دپاره ستا دپاره چې کوم پروټوکول دی چې هغه بعضې کارونه ته کې خو بعضې د نیر دي. مثال په طور اکثر خلق الحمدلله چې اگر چې لږ خلق کوي مونځ کوي، نو مونځ خو پتا فرض دی، زکات په ورکو زکات پتا فرض دی، حج له بځې، خو لیکن دا ستا نه یېري چې د الله دین په دنیا قایمول دا هم ستا ذمهواري ده. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، تاسو دین قایم کړئ. نو دین د قیام دپاره ډومبنۍ خبره تبلیغ دی چې خلقو ته به یې ورسې. څنګه چې د مانځه دپاره ډومبۍ خبره څه ده؟ بانګ دی، اذان به وکې او د اذان نه پس به بیا مونځ کې. دا اذان دعوت دین دی او دا مونځ کول اقامت دین دی، دواړه به کې. چې کم سړی اذان کوي امون نه کوي نو دیم کار نه کوي، او کم سړی چې مونځ کوي خو اذان نه کوي دیم صحیح کار نه کوي. دا دواړه پوړی دي. نو که فرض که د خدای دین خلقو ته ښوول دا ستا ذمهواري ده، او که دا ته نه کوې نو د دې دومره سخته سزا ده چې آخرت خو څه کوي په دنیا کې به ډېر بد حالي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې تاسو د الله دین خلقو ته نه رسوي نو بیا به تاسو دعاګانې غواړئ خدای به نه قبلې. نو ته وایې ګراني ده، نو ګراني ځکه چې زما ستا دعا نه قبلېږي. نو ته وایې سوکړه ده، نو سوکړه ځکه چې زما ستا دعا نه قبلېږي. او دوا ځکه نه قبلېږي. او دویمه ده چې کوم ځای کې خبره کول غواړي هلته سړی خبره نشي کولی نو هلته ډیره ګرانه شي. لکه نن سبا په زمونږ په دین کې د ټول نه قیمتي خلق د حرم علماو خو به د سلمان په مخ کې څه حقه خبره وکړي. سلمان ته جبه پرې کوي د سعودي عرب ځکه هغه فلمونه کولاوي، سینماګانې کولاوي او فحاشي خوري. نو هلته کې کورونا دننه په مکه کې شته، په حرم کې شته، د هغې دغه به کې پروتوکولز به فالو کې. خو دې خوا په جده کې بیا که سینما هال ته ځي او که د جینکوا د هلکانو میکس ګیدرینګ یې هلته بیا نشته. د دغې سلمان په مخ کې خبره کول ډېر ګران کار دی. خو که فرض که ته خبره نه کې نو د الله تعالی وینا ډېره سخته ده. ځکه چې الله په سورت بقره کې ویلي ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. په کتاب کې چې کوم اصلي حکمونه دي او موږ واضح کړي دي او د عالمانو زده کړي دي، که دې پټي هغه ته نشي ویلی نو الله دې په موږ داسې وخت راولي. خو دا ډېر ګران کار دی. نو څه چل به وشي؟ اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. د خدای په دې لعنت دی او د نورو خلقو په دې لعنت دی. نو ګویا که چې دا یو ډېره اهم فریضه ده. په بعض ځایونو کې دا ډېره ګرانۍ، په بعض ځایونو کې دا ډېره اسانۍ. کوم ملکونه چې جمهوري دی د اظهار رای ازادي ده هلته خو ته ویلی شي. خو چې کوم ځای کې دغه شخصي حکومت دی یا استبدادي حکومت دی لکه نن سبا سعودي هلته ته غږ نشي کولی. خو چې کرز که دا کار ته کې او که دا ته نه کې نو الله وایي زما دې هم په تا لعنتي. نو مؤمنانه زندګي نه شوه، غیر مؤمنانه شوه. وایي دا به څنګه مؤمنانه کو؟ وایي په ذهن کې دا خبره کېده چې دا ستا ذمواري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم افرض شو چې دې نه بس کا. ګوره که بادشاهي غواړي چې درکو، که ښه ښکلې جینۍ غواړي چې واده دله وکړو، که سرداري غواړي موږ به درکو، که چنده غواړي چې موږ دله وکړو. حضرت وینا تاسو لیونی شوي خو نه که دې خلقو زما په یو لاس کې انور او په بل کې سپمۍ کېدم دا کار به کوم، یا به ما پکې خدای والی یا به دا کار وشي. د دې دا مطلب دی چې څنګه مونځ او دس او روژه فرض دي داسې د خدای دین خلقو ته رسول فرض دي. او ظالم بادشاه په مخ کې حق خبره کول دا ټول نه غټ جهاد دی او دا ټول نه ګران کار دی. ځکه د دې په بدل کې بیا ته د جیل ته ځې، د دې په بدل کې کېدی شي چې تعالی مرګ مخې له راشي. خو دا کار د خپل وس مطابق به ته کې او د دې کې چې د مایوسۍ کمې خبرې د ذهن نه به وباسې. نمبر 1 تادی به نه کې. نمبر 2 د دین خبره به خلقو ته رسوي او د شپې به د هغې د هدایت لپاره دعاګانې غواړي. نمبر 3 په ذهن کې به دا کېدی چې بات پہنچانا آپ کے ذمے ہے، بندوں کو ہدایت عطا کرنا وہ اللہ کا کام. داسې نه چې ته به خلق په ہدایت کې، دا ہدایت ورکول د الله کار دی، ته په دې کې مایوسه کېږه ما. اور درېمه دا چې دا مطلب نه چې آپ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کی حکومت کو لائیں گے. اقتدار لانا مطلوب ہے. اصل آپ ستا مطلوب سره الله کی رضا اور جنت کا حصول چې دا تا ته میلاو شي. مخکې ډېرو خلقو دعوت ورکړی دی او هغه ناکامه شوي دي. دنیا کې هیچا خبره نه ده منلې، داسې نه شي ویلی چې ناکامه شو. دا د دې سیکنډري یا د هغې اټیچ د هغې دغه کیدی شي ضمني فایدې کیدی شي، خو اصل مقصد د دعوت ستاسو دی د الله رضا او د جنت حصول. دې دپاره به لګیئ او دا خبره به ته خلقو ته رسې. وایي دا به کامیابیږي الو چې ته 2 خبرې په ذهن کې کېدې چې د خلقو د ذهن نه د دنیا قیمت وکاږي او د خلقو په ذهن کې د آخرت خوف پیدا کړي. دې ته 2 پوینټ ایجنډا وایي. ستا په ذهن کې دا پکار چې دا ارس چې دي دا ګوره په دې بغه کې په اسلام آباد کې د مشرف څومره لوی فارمونه دي، ارسه ته پاتې دي، هلته اوس یا په اکسیجن دی یا په وینټیلیټر دی او شهرت دومره دی چې هر یو سړی ورته خیرې کوي چې څوک راځي نه وایي د خدای لعنت دی په ده باندې. د دې نه پته ولګېده چې دا څیزونه چې دي دا دنیا دا فاني ده. دا فرعون سره نه و پاتې شوی، قارون سره نه و پاتې شوی چې د امریکې فوجونه د یو 500,000 ملنګانو پټکیو والو نه شکست خوري او هلته بیا زخمی دي او اوس هم د طالب سره مذاکرات کوي چې زما پلانې ستا سره دی ابه څنګه راکې. د دې نه پته ولګېده چې دا دنیا چې ته د دې کرو فر نه یریږي که نه دا دنیا فانی ده. او دویم آخرت ډېر سخت دی، د آخرت عذاب هم ډېر سخت دی او د آخرت راتلم ډېر زیات
ډیر زیات یقیني دي نو دا به راځي که دا 2 پوینټ ایجنډا باندې ته عمل وکړو ستا کار به بیا کیږي. او دا کار چا کړی دا چې کوم صحابو کړی هغه رستم چې د ایران بادشاه رستم پهلوان موږ اوس هم اورېدلی دی. دی به زورور څومره ځکه پهلواني موږ منو او دی به مالدار څومره ځکه چې د ایران د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې روم او ایران چې دي دا تهذیبیاته علاقې وې دا مالدارې علاقې وې. د هغې په مقابله کې د عربو خلق شړ ښکارېدل غریبانان ښکارېدل او د هغې په نسبت باندې انسوشلو. خو هغه 2 صحابه چې خپل ذکر کوي یو مغیره دی یو ربیع ابن عامر رضی الله عنه دی. نو دې چې رستم ته مخامخ شو نو رستم ورته په سپک انداز کوي چې هلکه دلته څه شي راغلی یې پیسې به درکو څادرې به درکو سپلی به دلوالو ځکه پنسین پورته کړي دي شړی در سره ده خوراک په پوره خېټه نه مومی نو دلته څه راغلی یې ځای که نه. هغې ورته ډېر زبردسته خبره وکړه وی موږ دې له نه یو راغلي چې ته موږ له شړی راکې شړی رانهوالې او کمبل لاله د ریخمو راکې یا موږ وچه ډوډۍ خورو یا موږ د بیزو پیس کو نو ته موږ له لکه د میخې کوچ راکې دې له نه یو راغلي. موږ دې له راغلي یو لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. موږ خلق د بادشانو او د حکمرانانو او د ظالمانو د ظلم نه او د مریتوب نه خلاصو چې الله ته مخامخ شي. او موږ خلق ضیق الدنیا د دنیا را تنګ ونته کې 60-70 سال عمر دی د دین یې وباسو او وسعت الاخره چې د آخرت یو لا تناهي لا متناهي زندگی ده چې هغې ته د هغې فکر ورسره پیدا کو. او موږ د بادشاهانو د ظلم نه خلق خلاصو او انصاف ته بیایو. په افغانستان کې چې ناټو افواجو کم ظلمونه کول او ځای په ځای باندې د واده په تقریب باندې بمباري به وکړه نو ښځې او بچي به پکې ټول هلاک شو او ټول به شهیدان شو. او هغه کسان چې هغه هسې به یو سړی ونیو ابی ته د طالبي یا داعش والی او یا ته د اسامه ګروپې نو هغه کسان به یې ونیول نو هغه 14 سال په بګرام جیل کې به یې دننه د لاس پې وله تړلي وو. دغه ظالمانو د ظلم نه خلق خلاصولو دپاره موږ راغلي وو. پخوا ربیع ابن عامر رضی الله عنه او مغیره رضی الله عنه دغه صحابه دغه کار کاو. اوس د افغانستان طالبانو دغه کار وکړو چې افغانیان یې د هغې ظالمانو د ظلم نه خلاص کړل او اوس هغې ته موږ ته ضرورت نشته. موږ د خپلو حکمرانانو نه دوره پیسې د هغو د جیبونو نه رایستلي چې زموږ په بینک کې اوس هم $1,000,000 پراته دي او الله زموږ په سایډ دی. د دې وجې نه مؤمنانه زندګۍ د حصول دپاره زما ستا ذمواري دا ده چې موږ به یو طرف ته دعوت دین کوو او بل طرف ته د اقامت دین کوشش کوو او زموږ مقصد به دی چې ظالمانو د ظلم نه د خدای بندیان موږ خلاص کوو. چې کله دا زندگی ستای نو بیا به ته د کورونا مقابله کولی شي. د کورونا په مقابله کې به یو ډسټینکشن پوینټ واقع دی چې ته به د مرګ نه دومره نه یریږې بلکې د مرګ نه بعد چې کوم سوال و جواب دی ستا سره به د هغې فکري او ته به ټول توجه به ستا په دي چې د هغې دپاره تیاری وکړم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.